د اټک په پل باندې د گاړو دغه ټریفیک مکمل ولاړ دی. تاسو ته بخکاری یو خو د گاړو د لوډ د وجې د پل د غورځېدو خطره هم ده، بل کچری وګورو د دې سبزی نه مکمل اچار جوړ شو، د سیوانو نه مربا جوړه شوه او دغه شانتې د انګورو نه به وچه میوه جوړه شي یا به وراسته شي. اوس وګوره دلته د انګورو ګاډې دي، دین اوبه روانې دي، نو دا که منډۍ له ورسېږي چې بیپاري کوز کړي نو دا ګاک نه اخلي. نو سبزی بازار دی چې بس نږدې ګاډي لرلو بس بویونه دي وروره، بس اوس به مچۍ پکې راخورېږي، نو بس کېدای شي خپلو ګاډو ته مونږ سیټو ته هم نشو ختلی، ځکه چې دا ټول فروټ دي، انګور دي، مڼه، انار دي، ٹماٹر دی. در کسی بندے نے نماز نہیں پڑھے، ہم مسلمان الحمدللہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ ہم نماز پڑھے، نماز پڑھنے کا پانی بھی یہاں نہیں ملتا ہے. سوال زاری هو که ما ورته مې خرچه مرچه غواړي مغه بېګړو خو بس ووایي چې یاره موږ ته اډر نشته، دا پیدل زنانه روانې دي، پینډۍ والا کوم پنجاب هغه چې هغه پلینکو شیپر ولاړې پښتونخوا والا ځلې پیدل زنانه روانې بیماران داسې لاسونه یې موږ ته بالکل د سایکل اډر هم نشته دی. نن هم که چېرې دا ګاډي پرېږدي دی نو کېدای شي چې هلته ورته اچار ورسي، د ټماټرو اچار ورسي، کوم سیوان چې راغلي کېدای شي د سیوانو مربا ورسي، ولې چې هغه خو دلته کې په پروده باندې خراب شو ځای په ځای. نو ډرایوران حضرات را سره دي، دوه خبرې ورسره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ ښه خیر دی، خیر اوسې. بس والا چې مونږ بېګا هلته میډیا والا راغلي وو، خبرې مو سره شوې وې، ډېر مشکل کې پراته وو. بېګا په 12 بجې باندې مونږ دې پل ته راورسېدو، مونږ خوب نه یې کړی، پل داسې منجېده لګه ځانګوړی کې سړی پروت دی، نو بس خوب هم نه یې کړی، سهار چای هم نه یې څښلي، مونځ هم صفا خبرې ولا کې سهار کړی، ځکه چې سیند منځ کې ولاړو نه هلې لیار رانه دلې وه، بس ډېر تکلیف سره یو. بس پولیس والا ته هم ډېر سوال زاری وو که ما ورته مې خرچه مرچه غواړي مغه بېګړو خو بس ووایي چې یاره موږ ته اډر نشته، دا پیدل زنانه روانې دي، پینډۍ والا کوم پنجاب هغه چې هغه پلینکو شیپر ولاړې پښتونخوا والا ځلې پیدل زنانه روانې بیماران داسې لاسونه یې وایي موږ ته بالکل د سایکل اډر هم نشته دی. نو ډېر مشکل کې وو، اوس بیپاریانو تنګ کړي، موبایل یې نه وګوره جیبو کې تره کړي دي او ټیلیفونونه کراته او بس ورته یو بس مجبوري یم د څه وکړو. څو سیند منځ کې د ایسارو چېرته لاړ شو، تاسو موږ ته طریقه راوښوئ، به دغه یوه طریقه یې دغه سیند د غاړه وروغورځوو لاندې به د اوبو کې او موږ ته نوره طریقه نه رادرومېدله او بس سخت مشکل کې پراته یو. بس مهرباني څه د وجې نه پرېږدي؟ بس پته نه لګي چې کله چې ملایان دي مونږ یې په هغه باندې کوز کړو، په موټروی باندې کرنل شیر خان کې ویې چې یاره جزونه کوزېږي او څه ټریلنګ دی هغه دی، هلته راکړو موږ د جي ټي روډ کولاو دی، چې دلته رالو دلته ملایانو مسلب کې راوځي چې ملایان را روان دي، ملایان لاور نه راوتلي، پته نه لګي چې کله به رارسي. نو به دغه مشکل کې وو، بیپاریان غریبانان تباه شو، ټرکونو والا تباه شو. د سبزۍ څه حال دی؟ نو سبزی بازار دی چې بس نږدې ګاډي لرلو بس بویونه دي وروره، بس اوس به مچۍ پکې راخورېږي، نو بس کېدای شي خپلو ګاډو ته مونږ سیټو ته هم نشو ختلی، ځکه چې دا ټول فروټ دي، انګور دي، مڼه، انار دي، ټماټر دي او ډېر مشکل دی. سیوانو نه خو مربا جوړېږي، ټماټرو نه به همداسې اچار سبزۍ نه جوړېږي، خو د انګور نه به څه جوړېږي؟ بس انګور به انګور خو چې روز شي شراب ته خلک جوړوي، شراب هم جوړوي، میوه به تر جوړېږي، خو کېدای شي چې پنجاب خلک یا چکنی مخنی به سهار خالي دانیاګانې. څومره تاوان میلاویږي؟ نو به تاوان دا دی چې ګاډي خرچه د ورځې څومره ده؟ ګاډي خرچه خو مونږ تقریبا 2000 روپۍ ورځ، دوه کسان یې مونږ خورو، ځکه چې مونږ د اوس خوراک نه کړو، هوټل کې کښېنو ښه روټۍ ښه چای ښه، اوس دلته د هوټل مونږ ته نږدې بالکل نشته، سهار وختي چای والا غوړ راغله، خو بس مونږ ولا کې دا ځای کې چای خپله نه هوټل او غني رنګه چای مونږ نه څښو. د ګاډي په ولاړه نقصان کېږي او که نه فایده ورته میلاویږي چې دغه شانتې لوډ ډک ګاډی ولاړي؟ د ګاډي ولاړه او په لوډ کې ټول نقصان دی، د ټیر نقصان دی، کمانۍ نقصان دی، وروره پوه شې مال نقصان دی، او بل غټ نقصان دا ټول عوام له دی، که د بیپاري دی هم عوام کې دی، که دا ځي د منډۍ له په ټیم نه رسېږي د دې ریټ های کېږي، خامخا به دا سبزیانې به هم ګرانېږي، دا میوه به هم ګرانېږي، هر څه به ګرانېږي، نو دا ټول تاوان نقصان چې دی عوام له رسېږي. اوس وګوره دلته د انګورو ګاډې دي، دین اوبه روانې دي، نو دا که منډۍ له ورسېږي چې بیپاري کوز کړي نو دا ګاک نه اخلي، او که ګاک له څه شی رسېږي عوامو له، نو هغه به داسې رسېږي چې هغه به دبجن مالي، هغه بیماري پیداوي، هغه چا صحت له پیدا نه ورکوي. نو چې دا شی نقصاني شي دا د عوام هم نقصان دی او د حکومت له هم نقصان دی او بیپاري له هم نقصان دی. په دې پل چې دا دومره لوډ ولاړ دی، که دا چېرته پرېوت بیا خدای مکړه، نو خو دې باندې وګوره تر هغه سره پورې دا ټریلې ولاړې دي، هر یوه ټریله 30 ټن وزن لري، که نه کمزوری وزن په دې یو ګاډي کې هم نشته دی، نو دا د پل نقصان هم دی. خامخا د پل کې سریه لګېدلې ده، نور څه هغه نه دي لګېدلي، خامخا به دې کې کږوالی راځي یا به دغه راځي، دا به سبا کرې کېږي، دا نقصان ټول دی، د حکومت هم نقصان دی او د عوام هم نقصان دی.
نو پکار دا ده چې دغه نقصانونو نه ټول ځان بچ کړي پوه شو یو داسې لاره اختیار کړي چې د ګاډو له څه لاره ورکړي دا ګاډي پرېږدي چې خپلو ځایونو له ورسېږي. صحیح شوه. ما ډرایوران چې کومه دی دا غوښتنه کوي چې زر تر زره دی دا زمونږ دا مال چې کومه دی اردو کی بوایو ड्राइवर हजरात जो है वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द ये सामान उधर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है कि उधर खाने से भी मतलब किसी को बीमारी भी लग सकती है, क्योंकि इस को इधर पड़े पड़े कई दिन हो गए, ये ख़राब हो सकती है और इसमें अवाम का ही फ़ायदा है और इसमें अवाम का नुकसान है अगर ये इधर पड़े रहे। तो उर्दू में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 48 घंटे पुल के उस सर से इस सर तक हमारे हुए, इधर न खाने का बंदोबस्त है, ना चाय का बंदोबस्त है, ना पानी का बंदोबस्त है। अगर नीचे जा रहे हैं दरिया पे तो रास्ता ज्यादा है, सफर ज्यादा है, कोई नमाज इधर किसी बंदे ने नमाज नहीं पढ़ा है। हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, हर बंदे की ख्वाहिश है कि हम नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने का पानी भी यहाँ नहीं मिलता है।